السلام علیکم ملګرو. تنویر احمد عالیه ریاض ته او د هغې خاوند د وقار یونس سرور علي یونس ته قراره جواب ورکړی دی. تاسو له دې معلومه وي عالیه ریاض د پاکستان د وومن ټیم د T20 ورلډ کپ چې اوس کوم وومن ټیم د هغې حصه ده او دا په شفارس باندې د وومن د T20 ورلډ کپ کې شامله شوې ده. جی د دې په ځای ښه ډیزرونګ جنکۍ یې کینولي دي او دا یې شامله کړې ده چې دې په شمولیت باندې د پاکستان د جنکو ټیم چې کومه کپتانه ده عایشه افسانه یې نوم دی که څه نوم یې دی د هغې په هم زړه نو هغې په باقاعده وهاب ریاض سره بحث هم کړی جګړه یې په هم کړې خولې په هم ورسره والې ده چې دا ته ولې په ټیم کې شامل یې او سورسز دا خبر هم کوي چې دا د وهاب ریاض څه کزن وغیره ده دا جنۍ چې کومه ده د وهاب ریاض څه فیملی کې راځي عالیه ریاض او وهاب ریاض کېدای شي رور خور هم وي خو خیر دا جنۍ چې کومه ده د وقار یونس پر ورور په علي یونس باندې واده رقم چې تصویر کې الریډي تاسو له ښکاري نو دې په دې باندې ډېر زیات تنقیدونه کېدل نو بیا د علي یونس پرون یو ویډیو جوړه کړې وه چې تنقید کولو والا ته جوابونه ورکړو چې چا پې تنقید کولو کې صحافیان هم یاد کړي وو او ایکس کرکټرز هم یاد کړي چې تاسو په ما الزام لګوئ تاسو زما په ښځه الزام لګوئ او زه به خو برداشت کوم او که سبا چېرته ستاسو په کور باندې داسې خبرې راغې نو تاسو به برداشت نه کوئ نو په دې باندې والله اوس چې کوم د پاکستان سابقه کرکټر دی تنویر احمد هغه ورته جواب ورکړی. تنویر احمد ورله ویلي چې خپل کسان ټیم کې هم لکه تاسو وایي په شفارس باندې ټیم کې کسان هم لوبوئ او هغوی بیا پرفارمنس هم نه کوي او بیا په چې څوک تنقید وکړي نو تنقید تاسو برداشت کولی نه شئ نو آیا دا ستاسو د پلار ټیم دی لکه ښه قراره جواب یې ورله ورکړی چې دا ستاسو د پلار ټیم دی چې تاسو به پرفارمنس نه کوئ او تنقید به هم نه برداشت کوئ په تاسو به تنقید هم نه کېږي نو دا ټیم د ستاسو د پلار دی دا د پاکستان ټیم ضرور او په دې باندې تنقید کول د هر پاکستاني حق دی د دې ټیم سره ودرېدل د دې ټیم باندې تنقید برای تنقید کول د هر پاکستاني حق دی د دې ټیم سیلیبریشن د دې ټیم جیت چې کوم دی هغه مناول د هر پاکستاني حق دی دا د ټول پاکستان ټیم دی دا د 25 کروڑ عوامو ټیم دی 25 کروڑ عوامو کې دا ټیم جوړ شوی دی دغه 14 کلاړیانې چې ګراوند ته کوزیږي نو دا د 25 کروڑ عوامو ریپرزنټیشن کوي نو بیا تنقید کول او بیا دا پیسه چې کم تاسو اخلئ تنخواګانې اخلئ نو دا ستاسو خپل ډپارټمنټ نه دا د PCB د طرف نه ملاویږي نو PCB یو داسې محکمه ده چې دا د چا انډیویجول محکمه نه ده چې دا د فلاني د بس فلانې به د خپلې غوښې دا د پاکستان محکمه ده او دې کې به د پاکستان چلی دې کې به د پاکستان د عوامو چلی شفارس له بده مرغه زموږ په پاکستان کې دومره دی دومره کرکټ کې شفارس په نورو ملکونو کې مشته دا نه چې صرف په پاکستان کې دی په سریلنکا کې شته په بنگلادیش کې شته په افغانستان کې شته په پاکستان کې شته خو پاکستان کې ډېر زیات شو انډیا کې هم او خو اوس ورو کم شو انډیا کې ځکه انډیا چې کم دی په ټیلنټ باندې کسان ټیم ته راولي او پاکستان کې دا شفارس د ریشو ډېره زیاته شوه دا د عالیه ریاض او د پاکستان د مین ټیم چې کم دی شاداب خان څوک ورله وایي چې د سخر ټیم دی او څوک ورله وایي چې د سوس سره ټیم دی لکه عالیه ریاض د سخرګنۍ په دغه باندې د سوري شاداب خان د سخر په دغه باندې مطلب په شفارس باندې گیم کوي او عالیه ریاض چې کوم ده د لیور په شفارس باندې د وقار یونس په شفارس باندې گیم کوي. خیر دې حوالې سره تاسو څه وایئ کمنټ لازمي وکړئ.